الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روحنا کڑی رب د کائنات جمله ذرے کمی روحونه کړي رب په هر نفس قسم پر رب تانه قربان محبوبه ازل نتر ابد هر دم د رب د علم پشمار ازل نتر ابد هر دم د رب د علم پشمار ود تکرار پډیر تعظیم دا حق بیان محبوبه قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق ومحبت سره ټول دوستان درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ډیرو قدردانو مشرانو کشرانو همزولو د رب لا یزال او رب بے نیاز لاک لاک شکرونه دي چې مونږ او تاسو یې دواړه جهان د سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار د خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې مؤمنان مسلمانان پیدا کړیو الحمدلله ستاسو وړاندې مې قرآن عظیم الشان نا مختصره لیکن ډېره زیاته مقدسه حصہ تلاوت کړه د رجب المرجب بهترینا او ښکلې میاشت ده او آغاز شوې دی شروع ده او دا هغه مبارکه میاشت ده چې په دې میاشت کې د دواړو جهانو سردار آقا نامدار د خپل امت غمخوار خپل کریم آقا صلی الله علیه و آله وسلم د معراج شریف په سفر باندې د الله جل جلاله دیدار لتلو نو په مختصر وخت کې دغه موضوع باندې سو خبر استاسو په حضور کې عرض کول غواړم د ټولو ناول معراج د مدینه منورې د جانان مبارک ته ضرورت ولې پیښ شو بیا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک معراج دا په کومه مرتبه کې و د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک واقعا د معراج باندې الله کریم څنګه د مؤمنانو ایمان تازه کو او منافقان او کفار چې دی په هغې باندې نورم د هغې عداوت او دشمني راښکاره شوه
چونکه زموږ ایمان او عقیده ده چې څومره انبیاء کرام له الله جل جلاله څومره مراتب ورکړي دي، څومره انبیاء کرام له الله کریم جل جلاله څومره بلندۍ ورکړي دي، شان او مرتبه ورکړي ده او کمالات یې ورله ورکړي دي. هغه ټولو کمالاتو منبع او مرکز ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. څومره انبیاء کرام له الله جل جلاله معجزات ورکړي دي چې د هغې معجزات او عظمت او مرتبې ته زموږ سلام دی. د کریم آقا مبارک له چې معجزات ورکړي دی ولا په خصوصیت باندې ورکړي دي. اعلی او ارفع شان د مدینې منورې د کریم آقا مبارک دا دی چې دې مبارکو ته کم کتاب ملو شوی دی نو د هغې کتاب شانم جدا دی، او چې دې مبارکو ته کم معجزات ورکړي شوي دي د هغې شان او بلندیم جدا ده. او د څومره کمالاتو فیوزاتو چې الله کریم په نور انبیاء کرامو کې را جمع کړي د هغې مرکز د حضور مبارک ذات ګرځولی دی. ځکه د فارسی شاعر فرمایي حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری آنچ خوبا همه دارند تو تنها داری. نو حضرت سیدنا موسی علیہ السلام په تور باندې د الله جل جلاله سره خطاب کړی و. حضرت عیسی علیہ السلام څلورم اسمان باندې د الله جل جلاله سره د هغه معراج شوی. چونکه انبیاء کرام له چې الله څومره کمالات ورکړي د هغې مرکز د حضور علیه السلام مبارک ذات و. نو چې څنګه په نورو معجزو کې د حضور علیه السلام مبارک خصوصیت و که عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول نو زما د کریم آقا په حکم باندې ونو کاڼو بوټم خبرې کړي دي. مړي خو بیا هم یو ځلې دا زبان وہ صلاحیت خبرو پکې وہ هغه صلاحیت سلب شو. زبان وہ غوږونه وہ خبرې کولې شوې او کولې به خو یو حالت پیدا سه راغې چې هغه طاقت د هغې نه ختم شو. نو د نبي دپاره معجزه دا وه چې هغه خپل اصلي حالت ته به بیا راغی او خبرې به یې وکړې. نو ډېر عظیمه معجزه وه او زمونږ ورته په دواړه لاسه باندې سلام دی. مگر کریم آقا مبارک په حکم خو هغه څه خبرې کړي دي چې د څه دپاره د خبرو او د خولې او د ژبې او د اورېدو تصور هم نه و. مگر چې کریم آقا مبارک ورته حکم کړی دی نو د ابو جهل په موټي کې دننه کاڼو خبرې کړي دي چې کریم آقا مبارک چې کوم دی سمسارې ته حکم کړی دی او یو عربي د باندې نه راغلی سړي ځان سره په لستوڼي کې راوړه او وی که دې ګواهي ورکړه چې ته د الله جل جلاله رسول نو زه به ایمان راوړم. کریم آقا مبارک ورته فرمایي یا دوبو اے سمسارې د سمسارې نه په فصیح او بلیغ زبان کې جواب راځي لبیک و سعدیک یا رسول الله. بیا ته کریم آقا مبارک تپوس کوي من تعبد د چا عبادت کوي اور ته فرمایي الذی فی السماء عرشه وفي البحر سبیله وفي الارض سلطانه. د هغه چا عبادت کومه چې هغه رب دی او د هغه بادشاہت چې کوم دی په هر طرف باندې دی. بیا ورته حضور علیه السلام مبارک تپوس کوي چې من انا زه څوک یم. قربان د حضور علیه السلام مبارک د شان نشم سمساره جواب ورکوي انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. سمسارې تم پته د حضور علیه السلام خاتم النبیین دی. د نن زمانې سړي په دې کې هم تردد او شک وکړ او لګیا شي د خاتم النبیین مختلف معنی کوي او کله په یو معنی کې او کله په بله معنی کې نه دا معنی ده او دا معنی ده. ځکه عزتمند استاد سے فرمایي که نه چې څوک د حضور علیه السلام د خاتم النبیین عقیده د چا نه ده نو دا انسان د زناورو نه بدتر دی. زناورو ته هم پته وه حضور علیه السلام مبارک خاتم النبیین دی. ځکه خو شیخ عبدالحق محدث دهلوي چې کوم روایت را نقل کړی دی رحمت الله تعالی علیه چې کوم دراز گوش د حضور علیه السلام مبارک سره ملاو شو د خیبر په موقع باندې او کریم آقا مبارک ته تپوس وکړ نو هغه وی چې قربان زه ستاسو نه وړاندې یهودي سره وم او دا راته پته ده
چې زما نسل کې زه اخیری پاتې ما، نو زما نه وړاندې زمونږ نسل چې څومره خرونه او په هغې باندې بغیر د نبي نه بل چا سورلي نه وکړې، زه اخیری پاتې وما، نو دا راته پته وه چې ته چې کوم دی نبي آخر الزمانې ستا نه پس بل نبي نه راځي او زه اخیری وما، نو زما تمنا دا وه چې زما په ملا باندې د آخر زمانې نبي د دواړو جهانو سردار مبارک سورلي وکړي. ځکه عزتمندو زناورو ته هم پته ده حضور علیه السلام مبارک خاتم النبیین دی، مگر نن او بیا د حضور دومره لویه گواهی انی اشهد عدد تراب الدنیا ان مسیلمة کذاب، زه د ټولې دنیا د ذرو برابر گواهی ورکوم چې مسیلمه دروغجن دی. موږ وایي قربان ستاسو د گواهی نشم، د دو ټولې دنیا ذرې دا په انسان شمارلی نشي، د یو علاقې د یو فوټ ذرې نشي شمارلی، مگر تاسو چې دومره لویه گواهی ورکړې ده د دې نه پس هم شک شبه پاتې کېږي په دې مسله کې چې حضور علیه السلام مبارک د ختم نبوت مسله ده. مگر چې کله شاته د مغرب پیسه وه، د یهودو پیسه وه، د برطانیې پیسه وه، نو ډېرو خلکو خپل ایمانونه خرڅ کړل، نن قادیانان شو. الله کریم جل جلاله دې زموږ په دغه میدان د حضور د عزت او د ناموس حفاظت نصیب کړي، د ختم نبوت د حفاظت په دې میدان دی الله زموږ او ستاسو ستړی او زموږ او ستاسو چې کوم دی څه نصیب کړي، قربانۍ نصیب کړي. ځکه عزتمندو عیسی علیہ السلام مبارک معجزه وا، خو کریم آقا مبارک په دربار کې او زناورم خبرې کړي دي، کاڼم خبرې کړي دي، ونو بوټم خبرې کړي دي. نو په دې وجه باندې چې هلته موسی علیہ السلام په کوی تور د الله سره راز کړی، عیسی علیہ السلام په څلورم اسمان باندې، نو د حضور علیہ السلام معراج د دین په اعلی او ارفع مرتبه باندې پکارو. ځکه د دې دپاره رب لا یزال د مدینې منورې د جانان مبارک خپل ځان ته راوغوښته او د فکان قاب قوسین او ادنان هم په لویه مرتبه کې ولا رب لا یزال خپل دیدار ورکړ. دویم عزتمندو ضرورت داو چې حضور علیه السلام مبارک چې کوم دی څومره انبیاء کرام چې راغلي دي، نو د هغې ټولو انبیاء کرامو شان او مرتبه خدا ده چې هغې خو ګواهي ورکړې ده. همدارنګې د الله جل جلاله د ذات او د صفاتو، همدارنګې چې کوم دی د جنتونو د اسمانونو او د جهنم د هر څه گواهی ورکړې ده. مگر یاد ساته عزتمندو د گواهی اخیری مرتبه دا ده چې گواه په خپله باندې یو څیز وویني یا برای راست واوري. نو انبیاء کرامو کې یو شخصیت داسې پکارو چې د هغه گواهی په دغه مرتبه کې وي چې د څه گواهی ورکوي هغه په خپلو سترګو مبارکو باندې ویني. نو د کومو جنتونو د کومو دوزخونو یا د الله کریم جل جلاله د ذات گواهی چې انبیاء کرام ورکړې ده، نو هغې په اورېدو باندې ورکړې ده او زما کریم آقا مبارک ولیدل، زما کریم آقا مبارک مشاهده وکړه، حضور علیه السلام مبارک ته هر څه ښکاره شو. همدارنګې عزتمندو الله جل جلاله د دې مسلمانانو نه څه کړی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله کریم جل جلاله د دې مسلمانانو سره یو سودا کړې ده، او هغه سودا اغوستونکي چې کوم دی مسلمانان دي او د چا نه اخلي د الله جل جلاله نه. او سودا څه ده؟ جنت دی. جنت دی د الله جل جلاله چې دا سودا کړې ده، نو دا سودا چې امت کړې ده د په معرفت د مدینې منورې د جانان مبارک باندې کړې ده. د دې سودا په منځ کې د دوانو جهانو سردار مبارک دی. نو هغه سودا چې زمونږ او تاسو سره کیږي، د هغې سودا د لیدو دپاره رب لا یزال د مدینې منورې جانان مبارک طلب کو چې ما کومه مسلمانانو سره امتیانو د ستا سره سودا کړې ده، مدینې منورې کریم آقا هغه سودا په خپلو سترګو باندې وګوره. همدارنګې عزتمندو حضور علیه السلام په ملک کې الله جل جلاله دا هر څه ورکړي دي. انا اعطیناک الکوثر. د دې مفسرین کرام چې د دې په تفسیر کې تاسو لاړ شئ د انسان ایمان تازه شي، او دا هر څه حضور ته عطا شوي دي. کریم آقا مبارک حدیث دي چې ما ته د ځمکو او د اسمانونو خزانې او کنجانې ټولې حواله دي، او دا ټول الله جل جلاله مال را کړي دي. نو چې څومره عرص د حضور علیه السلام مبارک ملکو د حضور علیه السلام په ملکیت کې رب لا یزال منشا داوا چې د کومو څیزونو مدینې منورې جانان مبارک مالک دی، اکه جنتونه دي، اکه چې کوم دی دا ټول اسمانونه او ځمکې دي،
چې زما کریم آقای مبارک مالک دی چې نن د په ملکیت کې سدي چې د هر څه حضور علیه السلام په خپلو سترګو مبارکو باندې وګوري. د حضور علیه السلام مبارک نه معراج سفر چې دی په دغه میاشت کې دا خو یو ډېر د عشق او د محبت سفر دی او دا د حضور علیه السلام مبارک چې کوم دی د الله د طرف نه یو خصوصي مقام او مرتبه ده چې دې مبارکو ته د 27 شپه باندې چې کریم آقا د ام هانی رضی الله تعالی عنها مبارک په کور کې تشریف فرماو او جبرائیل علیه السلام راغې او براق ورسره او کریم آقا مبارک چې کوم دی سکه دی مبارک په سینا مبارک ولا چاک کړه او د کریم آقا مبارک د شک صدر واقع او شوا او بیا د حضور علیه السلام مبارک ته د آب کوثر اوبه پیش شوې جنتی حله پیش شوه او بیا په دغه انداز باندې حضور علیه السلام د ملائکو په جلوس کې د معراج مبارک سفر شروع شو. عاشق صادق ناشنا غوندې منظر کشي کړې ده او فرمایي الصلاة والسلام شاه عربا، الصلاة والسلام شاه عربا، وسیله د مقام شاه عربا او جبرائیل در تناره وحی را پاسا لاس یې خې د پنام شاه عربا په لکونو ملائک ور سره نور دی په ادب ولاړ تمام شاه عربا او عجیبه زیبا براق راوستلې، عجیبه زیبا براق راوستلې، ناز رفتار شیرین لگام شاه عربا، عجیبه زیبا براق راوستلې، ناز رفتار شیرین لگام شاه عربا استا په مخ محمد امین رب رضا شاه په ایمان شه انجام شاه عربا. تاجدار ختم نبوت نعره چې دا په مینا باندې وایي او بیا دې نعرې چې دی خو د قادیانیت په ایوانونو کې لرزه طاری کړې ده چې بیا امت محمدي د حضور علیه السلام مبارک امت چې دی دا یو ځل بیا په دې میدان کې د حضور د عزت او ناموس د حفاظت لپاره او د ختم نبوت د حفاظت لپاره میدان کې دی. والله دا یو رسمي نعره نه ده، نه د یو قائد نعره ده، که سیاسی وي که مذهبي وي. دا نعره چې ده د حضور علیه السلام د هغې صحابهو روحونو ته تازګي او خوشحالي ورکوي کوم چې د ختم نبوت لپاره په یو ورځ باندې 1200 شهیدان شوي او نه لبیک چې کوم دی د ډېرو خلکو درد شو دلته هغې وجه د لبیک خو سیاسي نعره شوه. لبیک چې دی دا یو ایمانی نعره ده او دا د حضور علیه السلام مبارک په دربار کې حاضري ده او د حضور په دربار کې خپل مال او متا پیش کول دي او یو ځل پیش کول نه دي ولب ولک البابین یا رسول الله چې ستا عزت او ناموس د حفاظت لپاره او ستا د ختم نبوت د حفاظت لپاره ضرورت وي زه یو پیرې نه زه 2 پیرې نه زه لا تعداد پیرې ستا د عزت او ناموس د حفاظت لپاره حاضر یم. نو دې وجه نه عزتمندو یاد ساته ډېرې خبرې داسې وي چې په هغې باندې چې کوم دی د خلکو د روح ته ایمان ته تازګي او خوشحالي میلاویږي. زما نن طبیعت ډېر زیات ګډوډ دی، زه بلکل په زور د سترګې غړوم او مرۍ مې انتهایي درد کوي او ځکه تقریر کې چې زه په کمرې دم کې تقریر کوم تاسو ته پته نن هغې کې نشم راتلی خو د هغې باوجود زړه مې دا دی چې کوم انداز باندې وي چې زه خپل پیغام تاسو ته وړاندې کړم او د حضور علیه السلام مبارک په صفتونو باندې لږ وخت دپاره د خپلې سینې چې کوم دی یخې کو او د حضور علیه السلام مبارک په عشق او محبت باندې د مخلوق خدا دا فطرت دی چې دوی ته د چا صفتونه ډېر بیانوي نو د هغې سره محبت سیوا کېږي او چې دوی ځکه حضور علیه السلام نوم چې دی محدثین لیکي چې دا د حضور علیه السلام مبارک نوم چې په ځمکه کې محمد باندې مشهور دی او په آسمانونو کې په احمد باندې د هغې وجه همدا ده چې محمد چې دی هغه ذات چې د هغه صفتونه بار بار ویلي کېږي د هغه ستاینې او د هغه چې کوم دی صفتونه بار بار کېږي او احمد چې دا بیا د اسم تفضیل صیغه د هغه ذات چې د هغه د ټولو نه زیات حمد و ثنا ویونکي وي. د آسماني مخلوق د ملایکو د هغوی چې کوم فطرت او طبیعت دی هغه دا دی چې د هغې مینه د هغه چا سره ډېر چې څوک د الله حمد و ثنا ډېر زیات بیانوي. ملائکو کې الله پاک ملائکو ته ښایي چې دا زما هغه نبی دی چې د ټولو نه زیات زما حمد و ثنا ویونکی د ټولو نه زیات زما عبادت کوونکی هغه ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی.
او ملائکه د ځمکې او د ځمکې مخلوقات چې دي نو د ځمکې مخلوقات مینه دغه ده چې د چا په زبانونه د مخلوق خدا د چا په زبان چې د چا د صفتونو باندې زبانونه تر وي نو هغې سره مینه سیوا کېږي. تاسو به کتلي چې یو سړي خلک ډېر صفتونه کوي نو بل ورته وایي یاره دا څوک دی او دا د کوم ځای دی چې زه هم ورسره میلاو شم. په دې وجه باندې د ده فطري طور د ده په زړه کې دغه څیز دی. نو حضور علیه السلام مبارک هغه ذات دی چې د دې مبارکو نه لوی شان او صفت والا خو بل څوک نشته. دی مبارک خو هغه ذات دی چې عاشق صادق فرمایي دواړه کون عاشقان ستا د جمال. صرف دا کون نه، دواړه کونه عاشقان ستا د جمال. تنها نه یم زه خواهان ستا د جمال. او کولوی دی که سفلی دی هم واړه هر ساعت دی پارمان ستا د جمال. با کمال شعرا ډیر په جهان تیر شو زه خاکسار یم ناخوان ستا د جمال. او خپل غریب دیوان میں خوخ تر هر دیوان دے چکڑی مدح دا دیوان ستا د جمال. او زه محمد امین بس ستا مدح اکڑم چې رب ډیر پور تک روشان ستا د جمال. او لہو تطلل د ملکوت پلار زکا اشل. بابا جی فرمائی چې دا تکل معراج لتلے یا رسول اللہ. او د معراج ستاسو مبارک لار اللہ جل جلالہ اسمانونو باندې مقرر کړه. او بیا په اسمانونو کې په هر یو اسمان کې د الله فرښتو او انبیاء کرامو ستاسو چې کوم دې سو کړل استقبال وکړه. نو د هغې وجه سوا لهو تتلل د ملکوت په لار زکه اشل. لهو تتلل د ملکوت په لار زکه اشل. ملکوتیانو ستا له صدقه تمنا کوله. یعنی دا د ملکوتیانو تمنا وا چې یا الله مونږ ته دیدن د مدینه منورې د جانان مبارک نصیب کا. لهو تتلل د ملکوت په لار زکه اشل. ملکوتیانو ستا له صدقه تمنا کوله. او په خواله هغې چې ګنبد مینا کوله. ما به د شوق په لسان ستا د مخصنا کوله. او علوي سفلینه په 50,000 کلونو اول لوح او قلم زما او ستا مینه انشا کوله. او دا د فردوس د باغ بلبل و که محمد امین دا چې مدح د محمد مصطفی کوله. ځکه حضور علیه السلام مبارک بیت المقدس ته ځي. الله کریم جل جلاله دې د دغه یهودو د پنجو نه بیت المقدس آزاد کی. مسلمانانو چې کوم دی اولنۍ قبله او هغه مقدس ځای چې چېرته حضور علیه السلام مبارک امامت کوي ټول انبیاء کرام ورپسې ودرېږي. افسوس دا د هغه سلطان صلاح الدین ایوبي د صلیبیانو دپاره د صلیبیانو سره په دغه میدان باندې فتح کن او فیصله کن معرکه ولړه. او په هغې کې الله کریم مسلمانانو له فتح ورکړه. او د اسلام بیرغ بیا په بیت المقدس باندې اوچت شو. نن یو ځل بیا د ټرمپ دومره چې کوم دی خطرناک ترینه منصوبه ده د بیت المقدس چې په هغې کې د مسلمانانو د لاسه مکمل طور باندې بیت المقدس وتلی دی. مگر افسوس دا د مسلمان نه ایمانی غیرت لاړو او د خپل سرحدونو په مصنوعي محبت کې دومره ورغرقاب شو چې بیت المقدس باندې مسله دی خپله مسله نه ګڼي. ځکه چې پاکستان باندې لا مسله نه ده راغلې. دی وایي چې نه دا د پاکستان سرحد دی دا او دا محفوظ دی. نو چې څو پورې دا محفوظ دی نو هغه مسله فلسطین کې ده. عزتمندو چې کله ذهن زمونږ دغه جوړ شو کفارو دا غوښته مونږ د خلافت نه راواړولو د نام نهاد جمهوریت ته او خلافت یې زمونږ نه واغسته. نو مونږ اوس چې کوم دی په سرحداتو کې تقسیم شو چې د کشمیر مسلمان وي، د فلسطین مسلمان وي، د عراق مسلمان وي، د شام مسلمان وي. د هغې درد مونږ ته ځکه ني او مونږ دلته علما فتوی ورکوي په مونږ لا جهاد نه دی فرض. ځکه وي چې زمونږ په سرحد باندې لا دشمن نه دی راوړېدلی، زمونږ باونډرۍ باندې لا دشمن نه دی راوړېدلی. څومره د افسوس خبره ده چې یو مسلمان په یو ځای کې آواز کوي ټول مسلمانان په ټوله دنیا کې په لړزان باندې شو او ټولو به عزم وکړو چې د دې مسلمان مدد کول غواړي. نن د فلسطین مسلمانان په تکلیف کې دي، د پاکستان مسلمان پروان نشته. اته میاشتې وشوې د کشمیر مسلمانان چې دي په کرفیو کې بند پراته دي، خو دلته جهاد فرض نه دی. دلته قرآن راواخلي، قرآن لولي، خدا آیات کریمه پکې چام چې کم دی د دې مقصد باندې ځان پوه نه کړو. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. افسوس دا د عزتمندو چې هغه بیت المقدس د مسلمانانو اولنۍ قبله د حضور علیه السلام مبارک د معراج په سفر کې چې زما کریم آقا مبارک لاړو
اول تک دو رکعات وکړل او انبیاء کرام د حضور علیہ السلام مبارک مقتدیان جوړ شو د اردو یو شاعر سے ناشنا غونډه کې منظر کشی کړی دا وی سوئی نماز اسرا میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسا امام ہو تو امام ایسا ناشنا غونډه منظرو نہ امام تچ گوری نہ امام ہم چکم دے سدے امام الانبیاء دے مقتدیان چگوری اغم پا امت کے پٹول عالم انسانیت کے پٹول دنیا کے دٹولنا افضل ترین مخلوق دے او بیا زی چگوری نو اغم بیت المقدس دے داغی تقدس ہم چکم دے اغم یو عجیب شان لری پا داغی انداز باندے حضور علیہ السلام مبارک آلتا چکم دے سوکڑا خبل حضریو لگولا او بیا دا آغا زینا دا حضور علیہ السلام مبارک سفر شروع شو سفر دا اسمانون شروع شو مختلف اسمانونو کے دیو یو نبی سره ملاقات کیگی اب درته انشاءاللہ پا بلا ہفتہ کے بیا چکم دے دا واقعی سو مختصر شانتے حالات بیان کم و صرف دمر درته نن ویما وقت پا ختمی دو دے چند میراج واقعی اوشوا دیر خلق داسیو چاوی چکم دے پا دے واقعی باندے چھ نوی نوی ایمانون راوڑیو او اغی چکم دے ایمانون دمر مضبوط نو آغا کفارو دو ککڑل ورطوی دا سے چرتا کیگی دا سے چرتا کیگی آیا دا منلو خبری دی چې انسان وای چې زه د شپې په لږه حصہ کې د دې ځنه لاړم بیت المقدس ته بیا د دې ځنه لاړم د بیت المقدس نه د اسمانونو سیل مې وکړ بیا د هغې نه واپس رالم خپل ځای ته واپس رالم او په دې لږ وخت کې چې بسترم لا ګرمه وه په دې دومره لږ ټایم کې دا ټول سفر وشو آیا دام چې کوم دی ذهن منی دام عقل منی نو ډېرو خلکو انکار وکړ ابو جال خوشاله د حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک کو سیل راغې او دی مبارک ته وای خبر خو نه داسې واقعیا شوې ده وای څنګه واقعیا شوې ده که یو سړی داسې ووایي چې زه په دومره لږ وخت کې لاړم داسې او داسې نو دا آیا داسې کیدی شي مبارک ته فرمایي دا ویلې چا دي دا خبره کړې چا ده ابو جهل ورته وی دا خبره چې کم دی ستا ملګري د دوه جهانو سردار مبارک ورته یاد کاغه کړی ده واوره عزتمندو ایمان افروز جواب واوره چې ستاسو ایمانونه تازه شي نن هم خلک په عقل باندې ډېرې خبرې چې دي د معراج نم د واقعي اکثر فلاسفو ته انکار کړی دی یا مستشرقینو چې انکار کړی دی د هغې بنیاد هم چې کوم دی عقل دی دا شی عقل نه مني دا شی عقل نه مني حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک کم جواب ورکئی ابو بکر صدیق جواب ورکئی انی لاصدق بابعد منه تو خدا وے چې داسې کیدی شي چې زما محبوب علیہ السلام مبارک فرمایلی دی دا خدا خبر ادا افضل البشر بعد الانبیاء والرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک شان و عظمت نے قربان شم مبارک ورطا فرمائی کہ انی لاصدق بابعد منه تو خدا خبر کے چې زما کریم آقا دا ویلی ز دومره وخت کې لاړم او بیا رالم والله چې زما محبوب ویلی دی نو که د دې نه باندې خبرم وکړي زه په دې ځای باندې د هغې تصدیق کوم همداسې شوي دي چې څنګه زما محبوب علیه السلام فرمایلی دي همداسې شوي دي چې څنګه زما حضور فرمایلی دي دا عزتمندو عشق دی دا محبت دی او نن سبا چې چام د حضور علیہ السلام مبارک پبارک د ځان نه ماکل خان جوړ کو او کله لګیا وي د حضور علیہ السلام په علم کې خبرې کوي کله د دې مبارک او تصرف او اختیار کې خبرې کوي کله پیمانه ور سره ناپونه کوي دومره وو او دومره نو امتی لدا اتارټی چا ور کړه امتی ل چې کم دې سو هغه دومره چې کم دې خپل ذهن کارو کو چې دې براشو د خپل نبی علم بتلی چې زما د نبی علم دومره وو دومره نو زمونږ اسلاف خدل ته خبره ختمه کړې ده او تر دې حد پوری ویلی دي دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مونږ عبدالرحمن بابا ته پښتانه دي ترجمه ورته د علامه ابوسری د شعر کا چې د دې څه مطلب دی عبدالرحمن بابا فرمای خدای یې مګاڼه بشک چې بنده دی خدای یې مګاڼه بشک چې بنده دی نور کل واړه صفات دی پر اختیار او که صورت د محمد نوے پیدا کړي به رب نو دا دنیا او کل جہان د محمد پر روی پیدا شو محمد دے د تمام جہان آبا په صورت کی آخرین دے پیدا شوے په معنا کی اولین دے د ہر چا او نبوت په محمد باندې تمام شو نشتا پس ل محمد انبیاء خدای یہ مگانا بے شک چې بنده دے خو نور کل واړه صفات دی پر اختیار او ز رحمان د محمد د در خاکروبیم کم خدای مکل دے در جدا او بابا جی مبارک فرمائی
पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? आग औरत ये भी खजे तसब और दिली वेचे आलमी चकम द हुकूको 8 मार्च बांधे चकम द आलमी औरत वद ख़वातीन द हुकूको पागे बांधे तना सड़ी इंटरव्यू अगस्ते दा नागी वेली दी कि मुंग द मसला द इस्लाम ना दा इंटरव्यू को चौरी दिली सोशल मीडिया में ढेर ज़्यादा वायरल दा कि मुंग इस्लाम हुकूक न दी राकड़े मुंग त मसला टोला द इस्लाम न दा बल दल चदा और रजवानो पागे के सड़ी वेली कि मुंग त मसला टोला द निकाह न दा कि निकाह नहीं खत्म शवे न दा मसले न टिकेगी और अस पर रजवाने पदे वतन च इस्लाम पर नुम बांधे जोड़ दे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा नदे वतन बुनियाद खोम दगा कना मुंग च द हिंदुस्तान बियल शवे यो न दागी बुनियाद च कम दे गदाओ च पदे वतन के निज़ाम द मदीने मुनव्वरे द जानान मुबारक वी और दा चौकम तरफ तरवान शो च सो कोई जमा सियासत द रोटे द पारा दे सो कोई जमा सियासत द कपड़े द पारा दे सो कोई जमा द मकान द पारा दे सो कोई जमा द रोडूनो द पारा दे और सो कोई चकम दे माहिदा हर स और चा नारे लगोले सबसे पहले पाकिस्तान माहिदा हर या नारा चदा दे टोल बुनियाद च दे अगस्त दे दे टोल बुनियाद न पाकिस्तान द जोड़े दो चकम दे कम मकसद हो दागे न हट कर दे रोटे को हिंदुस्तान के मिलावे दा रोडू ना हिंदुस्तान की मुँह अस्पतालों ना मलता हो बिजली मलता हुआ रेलवे निज़ाम मलता हो दा हर साल ताऊ कुछ मुसलमानान जान द पार दे वतन मुतालबा कौलान दागी मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह चमुंगला योदस निज़ाम पकार दे योदस वतन पकार दे चिपागे के बाद इस्लाम निज़ाम हुई नफसोस दादे या काल उशु इस्लामी निज़ाम नारम ख़त्म शवा नारम लाड़ ख़त्म शवा उमदारंगे चकम दे च आवाज़ हम सोक पोर तक कई नज़ामुन के कारकुनानो बांधे 86 कारकुनानो बांधे सिर्फ द हुजूर द इज़्ज़त और नामूस द पारा पर एहतजाज बांधे 4736 साल कैद और रोले दे मगर बल तरफ था कारत और द इस्लामी अकदार और मजाक उड़ावेगी इस्लाम पूरे टोक़ी कीगी या वक़्त अखकारा लग याद पर इस्लाम पूरे टोक़ी कई चिकुम इस्लाम दे लदुमरा हक वर करे दे चिदा बलाड़ा जुंदे बखशवा इस्लाम रागिन आगे वाला इज़्ज़त वर्को चिज़वी बरावागस्ता मोरो पर मंडे के वे खर सकड़ा नो इस्लाम राग इज़्ज़त वरला वर्को अवे ना दा मोर चिदा ददे पर कदमुन के वो जन्नत दे ददे पर रज़ा के खुदमा रज़ा दा आगा इस्लाम पूरे नन टोकी दी न चिकल आगे पूरे टोकी दी न ब्या हुकूमती मशीनरी पर सके नाराज़ी आगा चिकम दे पर हरकत के नाराज़ी ब्या दागे द पारा चिकम दे ददी कवानीन जो जोड़ शवी दी आगा पर हरकत के नाराज़ी इदारे पर हरकत के नाराज़ी न मुसलमानान चिकम दे जज्बात मजरूह कीगी इदारे पर हरकत के नाराज़ी सहाबा किराम तबद रद वेली कीगी आलतम कानून पर हरकत के नाराज़ी दयो FIR द पारा बम दरने के दयो FIR द पारा बम चिकम दे ज़रगुना खलक रागुंडे कि जमा सिर्फ FIR दरज शी अल तक ददवी जोड़ शवे कवानीन आगा चिकम दे पर हरकत के नाराज़ी च आगम वही चाव दा दे द पारा दे मगर चिकल इज़्ज़तमंद द हुजूर द पारा आवाज़ पुरतशी पाकिस्तान के द निज़ाम मुस्तफ़ा द पारा
نو هلته بیا مسله جوړه شي، هغه بیا جرم وي، په هغې کې بیا ستا پیشې وي، په هغې کې ستا بیا د عدالتونو چکرې وي، په هغې کې بیا ستا چې کوم دی څه وي مشران په قید و بند کې پراته وي. په دې وجه باندې عزتمندو دې نارې لپاره چې کوم دی دا بچي بچي ته رسول غواړي. دا زه چې دا دومره وخت مې په تاسو باندې دا نارې ووالې، دا مقصد دا دی چې په دې وطن کې اغیارو تم ښودل غواړي، خپلو تم ښودل غواړي، د لیبرل او سیکولر مافیا تم ښودل غواړي چې وطن د اسلام دپاره آزاد شوی دی. سب سے پہلے اسلام دے، هغې نه پس پاکستان دی. او چې اسلام وي نو د پاکستان وجود چې دی بیا د دې چې کوم دی حیثیت شته. چې اسلام نه وي بیا د پاکستان د وجود څه حیثیت دی؟ مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره، چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي؟